السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی قدرمن کتر کو دا وخت محمد اسرار د کوز د چکدرا فیشنګ هټ نه چې کوم دی نو تاسو په خدمت کې حاضر یم. سیلاب خو د ډیر حد پورې چې کوم دی نو کم شوی دی خدا دغه ځای چې راغلی دی نو دې خوا چې د دې چیرمین صاحب نجم الدین خان چې کوم بنګله وه نو د هغې ته ډېر زیات نقصان په دې ټایم کې رسولی دی ځای ته دغه سایډ ورله مات کړی دی. بیا په مخکې که موږ وګورو نو هغه جنګلي چې کوم دی نو هغې غورځولي دي تقریبا 3 فوټه دا اوبه چې دی نو دا هغه ځای پورې چې کوم دی نو رسېدلي دي دغه چمن ته په دغه ځای پورې چې کوم دی نو دا تللې وې او دغه لاهر دا ټولې دا اوبه بهیدي او د دغه ځایګي نه پس بیا فیشنګ هټ هم تقریبا دا نیمې پورې چې کوم دی نو دغه شوی دی خو فلحال د چیرمین صاحب دغه جنګله چې کومه وه نو دغه غورځولې ده او د دې سره چې کومه ډنګه وه نو هغه هم واضحه خبر ده چې کوم دی نو هغه متاثره ده او دوی خپل دغه سامانونه چې کوم دی نو دلته هم راغونډ کړي دي او دغه کورسۍ چې دی نو هغې هم وړې وې د دې ځایګي نه بهر یو خطره وه او اوس هم دغه ټایپ خطره چې کوم دی نو الله دې خیر کړي خو موجود ده ځکه چې د بارانونو سلسله چې کومه ده نو هغه ولاړه نه ده. دا چې کوم دلته کې حوض او کوم سویمینګ پول ټایپ دغه پوارې وې نو هغه هم د الله ډکې شوي دي متاثره کړي دي. دا اوبه چې کوم دی نو دا چیرمین صاحب نجم الدین خان دا دغه جنګله چې کومه غورځېدلې ده نو کومه ډنګه چې شوی و د هغې سره اوارې بهیږي او دغه پټ کړي دغه ځایونو ته ګورئ دا چې کوم پلاستیکونه تاسو وینئ دا هم د سیند اوبه وي نو دا تقریبا اوس دومره سیلاب راغلی و چې دا یاره اوس به یو 15 فوټه به کم از کم ناست وي له 15 نه زیات ناست دی ځکه چې تقریبا 2 فوټه دغه ځایګی ښکاري ډنګه او د هغې نه پس بیا تقریبا 3 فوټه دغه ایریا ده د هغې نه پس چې کله هغه چمن ته رسېدلی دی نو دا 15 فوټه لکه دومره لوړ سیلاب چې کوم دی نو دا راغلی او دا اوس لګیا دی ورو ورو کم شو خو فلحال د چیرمین صاحب بنګلې ته چې کوم دی نو دغه نقصان رسولی دی. اخوا فیشنګ هټ هم ورځو هغه هم تاسو ته ښایو. نجم الدین خان دا ځای چې کوم دی نو دا یو عوامي ځای دی دا زمونږ هم په کار راځي او دا د دې سیمې داسې څوک نشته دی چې هغې دلته کې د څه ضرورت لپاره چې کوم دی نو غوښتلی او هغې ته نه یې ورکړی شوی. دا زمونږ عوامي ځای دی او دا زمونږ یو قومي نقصان دې ته موږ ویلی شو. پکار ده چې حکومت پوري طور حکومتي چې کوم عهدیدار اکثر راغلي دي نو هغې هم دلته پاتې شوي دي نو پکار ده چې حکومت چې کوم دی نو د چیرمین صاحب سره د دې بنګلې په بحالۍ کې مرسته وکړي. دا بیا د چکدره فیشنګ هټ حال دی. دغه ځای تاسو وګورئ دې آبادۍ ته چې کوم دی نو دا اوبه رسېدلې وې او دا اوس لاندې دا لاهې چې کوم دی نو دا ډک شوی دی او تقریبا دا ځګی هم پټ کړی و که نه دا د اوبو نه په اوبو کې پټو د منځه کومه چبوتره چې ده خو دا اوس دوی صفا کړې ده او تقریبا دا ده چې ګرځم اوس په دې ځای کې دا لاهې تاسو وینئ دا یاره څه 1 فوټ پورې چې کوم دی نو دا لاهې پروت دی. د دې مطلب دا دی چې 1 فوټ دا اوبه چې دی نو دا راښکاره شوي وې دې طرف ته راښکاره شوي بلکې راختلې وې او دلته هم که تاسو وګورئ نو چکدره فیشنګ هټ چې هغه ځای ته موږ وګورو نو دغه غاړې چې کوم دی نو دا یې وهلې دي دا بیخي چې کوم دی دا غاړه دا هم په اوبو کې ډوبه وه او د دې نه اندازه تاسو لګولی شئ چې دا سیلاب چې کوم دی کوم چې نن راغلی دی په سوات کې او ډېر زیات نقصان یې هلته کړی دی نو دلته کې جاني نقصان خو نه دی شوی خو دا چکدرې فیشنګ هټ ته چې کوم دی نو دا نقصان رسېدلی دی او دغه ځای کې دیوال هلکه د منځه هغې والی دی که نه دغه دیوال چې هم غورځېدلی دی دا دلته ګریل و هغې چې کوم دی نو وړی دی او دغه د چکدرې فیشنګ هټ صورتحال دی چې د دې خټ نه اوبه ختلې وې او هغه
آبادۍ ته چې کوم دی کمرو ته رسېدلي دي او دا چبوتره چې کوم دی نو دا هم پټه وه او ورسره دغه شانتې هغه غاړه هغه هم پټه پاتې شوې ده. دا د سوات سیند دلته چې کوم چکدره فشنګ هټ و هغې ته د نجم الدین خان بنګلې ته چې کوم دی نو دغه نقصان رسولی دی چې دا ستاسو د مخې دی او یو ډېر خطرناک صورتحال و. د کال 2010 چې کوم سیلاب و نو د هغې امره نه و خو بیا هم د هغې ته قابو شوی و کوم چې نن په 15 اګست دلته کې راغلی دی د سوات کې چې کوم بارانونه شوي دي او د هغې په نتیجه کې دلته کوم سیلاب راغلی دی نو دا د هغې صورتحال و چې تاسو ته ما واضح کړو.